ځان سره نوٹ کړئ. نبی علیہ السلام فرمایل چې د ټولو ګناهونو سزا به الله په آخرت کې ورکوي چې چاله وغواړي، خو بغیر د مور او پلار د نافرمانی نه. چا چې د مور او پلار نافرمانی کړې ده دله به الله د مرګ نه مخکې په دنیا کې د دې سزا ورکوي. دا یاد ساتئ، دا به درنه وځي، دا پراته دي تا ته. د مور او پلار چې درنه څومره نافرمانی شوې ده دا به درنه دنیا کې وځي، هله به الله مرګ راولي. خپل بچي به در باندې رانغلي، بیا به ارمان د بوډا پلار درځي، بیا به ارمان د بوډۍ مور درځي چې کاش ما ولې د پلار نافرمانی کوله، کاش ما ولې د مور نافرمانی کوله. نو د مور او پلار حق ډیر ضروری دی. انشاءالله بیا سبا ځي مسائل دی هغه به سبا وایو. کمو خبرو کې د پلار منلی شي، کمو کې به یې نه مني. پلار درته وایي مونځ مه کوه، نه ته به یې منې که به یې نه منې؟ نه به یې منې، مونځ به کوې. پلار دی غیر مسلمي مسلمان نه یو، تا ته وایي زما خدمت وکړه، کوې به یې که به یې نه به یې کوې. د بچو پروام نشته. دا ډیره وزنداره خبره ده. دا مور چې سړي ته وایي ما درته خپل پی نه دي بخلي، دا تر دې خبرې د وزن نه خبرې تبه و برباد شوې چې د مور د خولې نه دي دا خبره ده. او مور د خولې نه به راوځي ما عاق کړی، پلار به وایي ما عاق کړی، تندر د باندې ررتو شو، تندر چې مور د عاق لفظ د خولې نه ووت. ته خبرې د دواړو جهانو سردار فرمایي چې د چا پلار را روانو راښکاره شو، چا د ده نه تپوس وکړه چې دا څوک دی، ده ته ځان په پلار بد ښکاري، نو دی ورته وایي دا زموږ رشته دار راغی. نبی علیہ السلام فرمایي دا بچی عاق شو، عاق په دې خبره دی عاق شوی. تاسو چې وایي حق کړی مې دی، عاق کړی مې دی، وی دی عاق شو، عاق دی عاق شو. نبی علیہ السلام فرمایي دی د مور او پلار نه نافرمان ولیکل شو. او نن بچی مور او پلار مثال وی د موبایل دی، چې ایزي لوډ ورته کوي نو وی کار کوي، او چې ایزي لوډ ورته نه کوي نو کار. الله اکبر. ته د پلار باره کې د موبایل لفظ استعمالی چې د مثال د موبایل دی. دا خبرې بچیا ته پخوا عاق شوی، چرته ماښام ماسخوتن کې پلار له ورځه پلاره ړه خو به دې لوخړه نه یې کړي، مورې ړنه خو به دې ما ته سویلی نه ختلی، مورې که ختلی ما معاف کړه، زه به تبه و برباد شم مورې که تا عاق کړم. ما دپاره خو دغه یوه اسره ده